شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی او د خپل دین د خپل کتابونو الهامي کتابونو چې ورته موږ وایو او د خپل پیغمبرانو په ذریعه باندې همیشه د امن تعلیمات ورکړي دي. نه صرف دا چې د یو بېګناه مرګ چې کوم دی هغه د انسانیت مرګ ګرځولی دی، بلکې په حالات جنگ کې د انسانانو نه علاوه د زناورو دپاره، د بوټو دپاره، د څومره حشرات الارض چې ورته موږ وایو د هغې ټولو دپاره، ایون د اوبو دپاره هم شرایط او ضوابط چې دي هغه وضع کړي دي. زه یم عقیل یوسفزی او مخاطب یم تاسو ته د سونو پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه لایو. ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې پاکستان نه صرف دا چې په ډېر قومي یکجهتۍ سره، د قومي اظهار رای سره، د قومي بیانیې سره د 22 اپریل نه بعد د 10 مئی پورې چې کوم دغه ټف ټایم و، سخت وخت و، هغه ډېر په پراپر طریقې سره، ډېر په مناسب طریقې سره هغه ډیل کو. لږه شېبه مخکې د پاکستان چې کوم د افواج پاکستان ترجمان اداره ده ISPR، هغې د دغه پوره پراسس چې کوم دی یا دغه د 3-4 هفتو چې کوم دغه دورانیه ده د هغې په باب لی یو پالیسي سټیټمنټ چې دی هغه جاري کړی دی. تاسو به هغه چې دی د سونو سمیت څومره مین سټریم میډیا چې ده په هغې باندې به تاسو به یې ګورئ یا به یې وګورئ یا به یې ولولئ. دغه بنیان مرصوص چې کومه د نوم چې دی ډېر ګران دی، اکثر خلک چې ته پکې خطا کېږي. ما اوس هم د خپل پروډیوسر صاحب نه تپوس کوو چې د هغه تلفظ څه دی، خو د هغې چې کوم د اردو ترجمه جوړېږي آهن دیوار اپریشن، هغه د دغه سټیټمنټ مطابق د ISPR هغه د یو کامیاب تجربې نه بعد، ډېر قربانو نه بعد، د ډېر بهترین حکمت عملۍ نه بعد بقول ISPR هغه سرته ورسېدو. هغه پوره ډیټیلز چې کوم دي هغه په هغه سټیټمنټ کې جاري دي او دغه پوره پروسس چې کوم دی هغې ته د محرک حق نوم چې دی ورکړی دی. په تاریخ کې به دا یاد ساتلی کېږي او د هغې چې کوم بنیادي نکات دي د ISPR په سټیټمنټ کې، یا موږ هغه ته سټیټمنټ نه شو ویلی، اعلامیه ورته ویلی شو، هغه دا چې په پاکستان باندې هندوستان حمله کړې وه. اگر چې د هندوستان سره د پهلګام اټیک یا واقعې د پاکستان خلاف ثبوت چې هغه موجود نه و. د دغه اعلامیې مطابق پاکستان د ډېر تحمل مظاهره وکړه، خو بار بار به یې هندوستان باندې دا واضحه کوله چې کو هندوستان جارحیت وکړو نو د هغې به بھرپور جواب ورکړی کېږي. او د دغه اعلامیې مطابق په 9 او 10 تاریخ باندې د هغې داسې جواب ورکړی شو چې هغه په محرکه حق کې بدله شوه. او ISPR د دې خبرې په ډېر واضح انداز کې چې دی اعتراف کړی دی چې په دغه محرکه کې خو یو طرف ته خلک شهیدان شو، د پاکستان فوج چې کوم دی هغه د بهترین کارکردګۍ مظاهره وکړه، نو بل طرف ته د پاکستان سیاسي قایدینو، د پاکستان سیول حکومت، د پاکستان د میډیا خاص کر تعریف کړی دی چې دغه ټولو دا خبره یقیني کړه چې پاکستان چې دی دا ناقابل شکست دی. او په دغه پس منظر کې چې دی بقول ISPR چې پاکستان دغه د 22 اپریل نه واله او د 10 مئی پورې چې کوم دغه پروسس وچلېدو چې په هغې کې د هوایي جنگ د ټولو نه غټ ډپلایمنټ چې دی هغه نن بیا نیویارک ټایمز چې دی په هغې باندې تبصره کړې ده چې هغه پکې هم شامل و. ISPR وایي چې دغه محرکه حق چې ده خپل سر ته ورسېده، خو یې پکې دا اچولی دی چې کو بیا هم د انډیا د طرف نه د څه قسم له جارحیت یا چړ کوشش کېدو نو پاکستاني فورسز چې کوم دي هغې به د دې جواب ورکوي. په دې پروګرام کې زموږ سره 4 اهم مېلمانه چې دي د فون کال په ذریعه باندې هغه به شرکت کوي او د دوی شرکت د دې حواله باندې ضرور دی چې یو خو په دغه کومه محرکه حق چې وه یا د کوم اپریشن چې یو آهن دیوار په دې باندې خپله تبصره چې کوم دغه زموږ سره شیر کړي، بلکې انټرنیشنلي د جنوبي ایشیا په باره کې د پاکستان د یو ځانګړي کردار په حواله باندې راپورټس چې دي هغه را روان دي چې هغه زموږ سره شیر کړي. زموږ سره به زموږ ډېر ښه ملګری چې هغه په دغه بد وخت کې
کشمیر ته تللی او د هغه ځای نه موږ ټول چې کوم دي د خپل سوشل میډیا په ذریعه باندې د خپل اخبار او ټي وي په ذریعه باندې ایون د سونو په ذریعه باندې موږ خبرولو. لحاظ علي هغه به موږ سره وي. عمر مسعود صاحب چې هغه د وی نیوز ډایرکټر دی او ډېر ښه تجزیه کار دی، هغه به موږ سره وي. سینیټر زاهد خان صاحب چې هغه د مسلم لیگ نون ترجمان دی، هغه به موږ سره وي. او سینیټر عبدالقیوم چې هغه ایکس جرنیل دی او د یو اهم فورم چې د ایکس سروسمن فورم د هغې صدر دی. دوی به موږ سره خبرې کوي. لحاظ علي صاحب زموږ سره په لاین باندې دی. السلام علیکم لحاظ علي صاحب. وعلیکم السلام سر، څنګه تاسو؟ خیر. ډېره مننه جي. اول خو راته دا ووایي چې تاسو په کشمیر کې هغه ستاسو تصویرونه او ستاسو هغه ویډیوګانې ما کتې او په ما باندې خپله دلته کې په پېښور کې چې دا سړوبي راتله، ځکه چې دلته کې موږ ته به هم ډرون چې کوم دي په دې خواوشا علاقه کې به ګرځېدله. نو ما هغه تاسو چې هغه یو بورډ لاندې چې مو وکته چې تاسو ولاړې او تبصره پرې کوئ او لاین اپ کنټرول 3 کیلومتره کو څومره وراله څومره وخت کې تاسو تیر کو په دغه بد وخت کې بدو حالاتو کې چې بالکل د اټومي جنگ خطر هم و او زمونږ د فورسز او د عوام سره چې تاسو کله انټریکشن شو، خاص کر د عوام سره، نو د غي جذبات او د خیالات چې وغه څو یو غوډو چې جی نومبر جنرال خلکو سره انټریکشن نه راته هوټل وو سیل وو تصویرونه وو میکسیمم په ځای ته لحاظ علي صاحب ستاسو اواز کټ کېږي، تاسو ته بیا کال میلاو، ستاسو اواز کټ کېږي، ستاسو خبرې ډېرې قیمتي دي چې دا بالکل په واضح انداز کې لاړ شي. بیا میلاو کوي لحاظ علي صاحب. هغه موږ چې ورته وایو که نه چې میدان جنګ ته تلو، نو ما چې کومه اخري خبره کوله چې نیویارک ټایمز او نور غټو اخبارونه چې دي هغې نن بیا د پاکستان د فتح یا د اپر هینډ رپورټ چې کوم دی هغه چاپ کړي. انټرنیشنل میډیا ښکاري داسې چې لکه کو زمونږ بعد د پاکستان بیزاره خلک لکه تکلیف وکړي، اگر چا تکلیف نه کوي هغې ته تکلیف پکې رسي. د انټرنیشنل میډیا خاص کر د بي بي سي او سی ان ان او د رایټرز او د ستوریانې وګوري، نو هغه یو عام مروجه الفاظ کې به دا خبرو کې دا جوړ پاکستان دیوله پیسې ورکړي، ځکه چې پاکستان په حق کې دومره د هغې رپورټنګ چې دی روان دی. دغه رنګې چې کله ایس پی آر دغه اعلامیه جاري کوله، د هغې نه یوه ګنټه مخکې امریکن پریزیډنټ چې دی صدر ټرمپ ډونالډ ټرمپ هغه په وایټ هاوس کې یو بریفینګ کې دا خبره وکړه چې د امریکې په کوششونو باندې یا سالسۍ باندې پاکستان او د هندوستان غوندې دوه غټ اټمي طاقتونه چې کوم دي هغه د غټ تصادم نه بچ شو. هغې دا خبره هم وکړه چې د پاکستان او د هندوستان سره به ذاتي طور له خبره هم کوي او د هغې سره د تجارت د پروغ خبره چې د هغه به هم کوي. لحاظ علي صاحب سره خبره کوي. جی لحاظ علي صاحب اوس په اواز ټیک دی زما بخیر؟ اکیل صاحب زما اواز راځي؟ بالکل راځي، زبردست دی. اکیل ما تاسو سره دا خبره چې کشمیر ته تر اوسه پورې زما کړو جی دا یو صحافي په حیثیت نه دی، یو سیلګر په حیثیت. جی 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 موږ بلاړو عمومي سوال ته وکړل علم دا چیر چناسي ته بنجو ساته دي طرف سیلت موږ عام خلکو سره ډېر کم واسطه وه. صحیح. په دې پورې زما واسطه رپورټینګ د تاسو په بدل کې به جی د خلکو سره جی جی باغ پیر چناسي ګړي دوپټه چکوټي د ټولو علاقو کې خو په تفصیل سره وکړل. نو تقریبا شپږ ورځې ما هلته رپورټینګ کولی. زبردست. نو ما هلته لکه دا سیز فایر وشو که نه، یقیني زه سره تاسو وایم خلک خوشحاله دي چې جنګ باد شو، دا وشو ظاهره ده. د کشمیر خاص کر هغه خلک چې کوم په ایل او سی باندې دي، یعنې لاین اف کنټرول باندې اوسي، صحیح، هغه خلک خفه وو چې ولې وشو. یو پېښور کې هم خلک خفه وي، دا ډېره عجیبه خبره ده. نه هغوی خفه په دې وو چې یاره یو څیز روان دی او موږ هغوی له ماتې ورکوو. دا کار موږ سره کې شوی دی چې موږ د هغوی دپاره چې کله په پاکستان هغه خپله کاروایي تیزه کړله، هغوی ماتې وخوړلو، نو دې وخت کې موږ ته لږ نور هم تېزېدل پکار او د هغوی یو غټ دغه چې دلته مسټراسټ دی، یعنې د انډیا دپاره زموږ جذبات یو شان دي خو د کشمیریانو جذبات بل شان دي. بالکل هغه مدیان دي که نه، متاثرین دي. زه ځکه تاسو څنګه چې که ستا خیري تاسو بدکلي مې تاسو د عربو سره چې تاسو میلاو شئ، نو د هغه د ایران متعلق چې څنګه د هغوی هغه مذهبي او هغه فرقایي دغه کې
دغه قضیه دلته دی وخت د انډیا متعلق د کشمیریانو ده صحیح او هغوی باقاعده یو ډېر سخت نفرت کوي هغوی په دې خفه چې د ولې سیز فایر وشو پاکستان جواب ورکړ چې کله به خلکو ته یو بل نقطه دا وه چې په لاین اف کنټرول باندې دغه خلکو ویلي چې په انډیا اعتبار نشته دی د دې سیز فایر د ماتولو لپاره به هغه بار ګامونه پورته کوي صحیح نو دا هغه څیز چې په لاین اف کنټرول خلک د دې نه خوشحاله نه وو یقین وساتئ د ټوله شپه ورځ به هلته جلوسونه وتل خلکو په ګاډو باندې د غټ ډیګونه تړلي او پاکستان زنده باد والا راکې میګانی چې دي دا ډېر جذباتي ماحول و ټیک شو هغه مسله ده مونږ چې کله چاته ویللې چې را څل راغلي په د ما ته په خبر خانه غلې نو ول چې تاسو ریپورټینګ راغلي نظر به ویلي چې موږ څومره انډیا ته ورته وتیو څومره زمونږ دغه د پوزیشن ده دا هغه جذباتو دی وخت اورال د خلکو نبض دا چې خلکو ویللې چې انډیا ما د فړې او موږ ته په دې وخت خپل هغه صلاحیت چې کوم د نور هم تیزول پکار د انډیا متعلق د فوج سره د مینې یعنی زه ذکر کوم چې ما د وزیرستان د باجوړ په دې کې ما ریپورټینګ کړی دی دلته یو شانت او الته بالکل یو بل شانت ډیفرنٹ فوج متعلق زه پرون په چپوټي سېکټر باندې ومو په چپوټي باندې د چک پوینټ دی چې کوم د لاین اف کنټرول ته بالکل نږدې دی په دا چک پوسټ باندې پرون د آزاد کشمیر سابق وزیر اعظم فاروق حیدرو یقیني وساتئ تاسو ورله او هغوی مخونه ول خپل کړل به او د ګلاب جامن ورکول وې دا وخوري او غاړې ورکول او یو بل دا چې خلکو د هغوی سره تصویرونه ایستل سلفیان یې سره ایستل چیرې دا اورال د کشمیر د خلکو جذب لحاظ به منګه وکتل پرون په پیښور کې هم یو خودکش حمله وشوه د دې نه مخکې وزیرستان کې شو د سوات کې د ان پی او دوه لیډران چې کوم دي چې هغه د امن کمیټې ممبرانو هغه هم وژل شوي دي په دغه ټول تاسو د قبایلي سیمې ذکر وکړو څه ګڼئ چې د دې د پاکستان خلکو کې نه ده پکار ټیک بیلا یو راځي جواب څنګه وي هغه د خلکو دغه پوینټ ویو پاکستان چې د وایس اس پی آر چې کوم اعلامیه جاری کړه وی چې کوغه بیا د سیاسي حرکت کوو نو برپور جواب ورکو تاسو څه ګڼئ چې د دې پاکستان چې په کوم هاي مورال باندې لاړو یو مورال جوړ شو نو د دې په قبایلی سیمه کې بلوچستان کې هم څه اثرات چې کوم دي مرتب کیږي خاص کر د انسداد د دهشتګردۍ په حواله باندې اټیل چې تاسو په تاسو راځي خبر نصاب لکه موضوع وړاندې جی یو د دهشتګردو متعلق یو څو ټکي ویلي دا زر 15 خلک یو دا زموږ ملک ماته صحیح تاسو هغه چې څه خېلی بار کلیپ بالکل نو هغه کلیپ باندې زموږ بلا خلکو راټول شهر دا سينو پکارو دا څه پکارو ما یو څه دا چې یو د ریاست د ټرینډ دی ریاست ما دا یاره چې کومه دا چې دا قائم وي نو دې سیس باندې چې کله ولې نو بلها خلک تاسو په زمون پښتونخوا کې چې څوک کله وطن سره د مینې والی تاسو زما کې شي دا اورم په فیسبوک خلکو ته تانه ورکه یو مخصوص خلک شته مخصوص پاکستانیت ته تاسو نظر استقبال خان او تر گاونډي نو چنده دې په ولا کول نو ته پښتوني او لوی کور دی صحیح ته نه زه پښتانه دلته دي زما کور لوی دی دا زه نو ما دا وایي چې نه استقبال خان دا هغه سيزونه دي چې د ګل مرجان ګل خان د نمونه د ټریګینګ دلته زمونږ په سیمه کې دي صحیح زه یقیني درته ما نن نه نه تاسو زمانه خپې جنې پرون مې د پیښور د یو صحافي سره د ټلیفون د لارې د مظفر آباد نه خبرې کوي نغره ته لګیو او ما ته وایي چې یاره زما د افغانانو سره ډېره مینه وه او هغه مینه ډېره دلته خو چې کله ما هغوی ولیدله نو هغوی ویلي چې تاسو د پاکستان مات کوي دا څنګه چې د افغانستان د پښتانه در په در او خاورې په سر تاسو هم داسې شان شي خو چې د پاکستان سره نه نو ته کېر پاکستان سورې را کړې کور را کړې چې حقیقت کارت را کړې دا وګورئ مانو وګورئ زه پښتون تم پښتون خو دا غي په وجود زولې د پاکستان د دې صحیح دا هغه څه دي چې زما په خپل باندې خلک ورو ریلایز کوي صحیح او د ریلایزیشن دا څه د ان شاء الله تاسو وینئ
بل دې وخت کې یو عمومي توګه زمونږ په پښتونخوا سیمه کې په قبایلي سیمو کې د فوج حمایت والا هغه چې کومه جذبه د اپریشنونو د لاسه لږ د فوج هغه کامن سنس خبره ده، نیچرل خبره د ده. خلکو یو ډډه کول اوس دې وخت چې کوم دی هغه څیز نه دی. دې وخت خلک ډېر کول کړل، خلک وایي چې ګیلي ملي په خپل ځای باندې وایي دفاع په دې ملک د باندې په دې باندې زمونږ هېڅ کمپرومایز نشته، ګیلې به هم کوم، هر څه به هم کوم. او تاسو پته ده د دې وخت کې د زمونږ په سیمه کې دا کومه لانجه ده، دا هغه ډایسپورا ده چې کوم دې وخت کې په یورپ او امریکا کې ناست یا په خلیجي ملکونو کې ناست او دا هغه ځینې کیبورډ واریر تاسو دې بالکل ټیک او دا ناست او دا کې په زموږ ته ګیلې مې دي خفه به مې ملک ماته زه ته نه پرېږدم که ستا زما ملک ښه دی یار، زما ملک شناختی کارت دی، که زه د پولیس والا سره په ګیلې دي دغه خو زما حفاظت هم کوي. پرون تاسو پته ده په دې پېښور کې زموږ دوه سپایانو چې کوم دی د خودکش حملې ته لارې شي، صحیح بس معمولي واقعه نه دی، یو یو صحیح. دا څیز دی وخت چې تاسو د خبرې هغې باندې خو زه پوه شوم. ګوره تاسو انټرنیشنل میډیا سره کار کوئ، ما هم لږ ډېر کړی دی. دیو خو د سی این ان رپورټ نه مني، دیو د بی بی سی نه مني، دیو چې کوم دی د رایټر نه مني، دوی د اے پی نه مني، دوی د خلیج ټایمز نه مني، دوی د نیویارک ټایمز نه مني، دیو د واشنگټن پوسټ نه مني. دا کې کوم پاکستاني میډیا هاوس چې دغه نشته پکې، ځکه چې د دوی نیت چې دغه خراب دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خجي په دې کې شک نشته چې زمونږ ډېرې زیاتې ګیلې هم دي، خاص کره د قبایلي سیمو چې زمونږ کم خلک دی هغه ډېر زیات کړېدلي دي. او خو دا حقیقت دی چې موږ په مختلفو ادوارو کې د خیبر پښتونخوا بعضې پولیټیکل ګروپونو یا بعضې پارټو چې دی هغې باقاعده د میلیټنسي چې دی د هغې وکالت کړی دی. زموږ هغه وخت هم یاد شي چې کله چیچن او ازبک او تاجک او عرب د 9/11 نه بعد په دې وجه باندې قبایلي سیمې ته رالل چې هلته کې زموږ سیکورټي فورسز نو باقاعده زموږ خلکو ته خپل کورونه ورته ورکړي او رشته داریان یې ورسره کړي وي. دا غلطیانې چې دي هغه د ریاستونو نه هم کېږي، هغه د سیاسي قوتونو نه هم کېږي، هغه د میډیا نه هم کېږي، هغه د خلکو نه هم کېږي. خو تاسو بیا وکتله چې په کومه طریقه باندې زموږ ولس چې کوم دی هغه بغیر دغه خلکو نه د هدلي چې ته کومه اشاره وکړه چې هغه پاکستان بیزاره دي، د هغې نه علاوه اکثریت چې دی هغه ایغ په نیغه باندې د پاکستان د ریاست سره چې دی هغه ودرېدل. او زه بیا یو خبره کوم د یو ورکوټي غوندې جرنالست په حیثیت باندې چې موږ په هر فورم باندې د قبایلي سیمې د پښتنو د افغانستان د امن خبره کړې ده، د هغې د حقوقو خبره وکړې ده، د پاکستان په ماضي کې چې کوم افغان پالیسیانې وې هغه مو په تنقید چې کوم دي په هغې مو تنقید کړی دی. خو پاکستان چې دی به هر حال د چا خوښه ده کو خوښه نه ده، د زمونږ ملک دی. دې کې دغه څومره خلک چې پاکستان بیزاره دي دیو د 70s نه واله او د نننۍ ورځې پورې د دې ملک سټیک هولډر دي، مرات یافته دي. هر څوک چې دی یا ایم پی ای پاتې شوی دی، یا وزیر پاتې شوی دی، یا سینیټر پاتې شوی دی، یا ایم این ای پاتې شوی دی. او تاسو یقین وکئ چې نیم په نیمه دغه پولیټیکل ایلیټ چې کوم دی د هغې سره اوس هم د اف سی یا د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان د پولیسو اهلکار چې کوم دي هغو ته پروټوکول ورکوي، پروټیکشن ورته ورکوي. بل اهم خبر چې دی ډیولپمنټ دا دی، زیاد خان صاحب ردی نه بعد اخلو چې د بی جے پی د کوم هغه بی جے پی هغه پارټي چې اوس په حکومت کې ده په انډیا کې، د هغې تنظیمي اجلاس چې کوم دی هغه د هغې د صدر په صدارت کې وشو. او کوم چې د هندوستان ټایمز رپورټ دی یو 2-3 غنټې مخکې د هغې تر مخه د بی جے پی په دغه مرکزي اجلاس کې نریندر مودي چې دی هغه نو انوایټ کړی، البته 2-3 متعلقه وزیران چې کوم دي هغه پکې راغوښتي وو. او چې کوم ډیټیلز راغلي دي د هغې کی پوینټس دا دي چې د دغه وزیرانو نه بھارتي جنتا پارټي د هغې مرکزي صدر او د هغې کابینټ چې کوم دی
دا تاسو کو چې پاکستان دومره اپر هاند باندې ولر او تاسو مونږ په اعتماد کولای مونږ ته ډیټیلز راکړي چې پولیټیکلی مونږ ډیمیج شو. سېنیټر زاهد خان صاحب په لار باندې د ټول سيزونو چې دی یعنی شاید هم د انټرنیشنل افیرز هم پوهیږي د انډیا په افیرز باندې او د افغانستان په افیرز ډیزات پوهیږي. السلام علیکم لالا. السلام علیکم. څنګه یې جی؟ خیر دی بس ٹھیک ٹھاک. ډیره مننه. تاسو د आवाज هم پته لګي چې شکر دی چې دغه جنگ چې دی هغه د مزید شي پاکستان ته ملاو شو. خیره جی موږ د جنگونو د مستړي شو چې خدای چې دغه نوبت پکې را نه او لږ سات مخکې چې دی لاله د بي جے پی اجلاس شو او په هغه کې درې وزیران چې کوم دي د هغوی سم غوږونه راښکو دي چې تاسو د پاکستان په مقابله کې د پاکستان حکومت عملی سوا تاسو مونږ زموږ پارټي چې کوم دی بي جے پی هغه مو ډیمیج کړی د مونږ الیکشن ته روان یو مجموعي طور له په دغه جنگ کې پاکستان چې دی هغه اردو کې مونږ یو سوال کوو که نه یو خبره خلک کوي کیا کویا کیا پایا نو په دې تفسیر راته وکړئ جی. پښتو کې کوو که نه پښتو کې جی. داسې ده چې د مودي د 2014 کې راغلی او د 2025 کې په هر یو ځای کې چې کوم انتها پسندي وي او انتها پسندي وروسته ورسي نو د هغې زوال راځي. نن د هندوستان او د مودي زوال دی او زوال یې داسې دی چې که تاسو وګورئ نو دا کوم جنګ چې کوم دوی په موږ مسلط کو نو زموږ خو مخکې ورته دوی ویې چې حکومت پاکستان ورته ویې چې دا تاسو کومه دغه شوي د دهشتګردي او تاسو به موږ راړوئ نو موږ به بغیر جانبدار انکوایري تاسو سره ملګري یو ملګرتیا کولی شو. د بدقسمتۍ نه هغې اټیکس وکړو او چې تاسو څنګه وویلو نو یو داسې څیز ته لاړو چې موږ وایو چې داسې نه چې الله خیر کوي وایي چې دلته خو دواړه نیوکلیر قوتونه دي. دا ستاسو د خبرې نه یوه ګنټه مخکې چې د صدر ټرمپ د یو ځل بیا وویل چې موږ ډېر پریشانه وو خو شکر دی چې موږ پکې مداخلت وکړو سالسي مو دغه کړو د انډیا او د پاکستان دواړو سره به زه ذاتي خبره کوم چې ستاسو د خبرې تایید کې مې دا خبره وکړه که نه. ټیک وایي. نو اصل کې دا خبره ګوره چې د پاکستان که تاسو مقابله وګورئ به موږ له خدای دغه راکړه او موږ دا جنګ چې ختم شو جنګ نه شو سهاده پورې خو شو په د دې کې دا کامیابي موږ ته چې ملو شوه د دې وجه دا ده چې نن په دنیا کې که تاسو وګورئ که نه او خاص کر هندوستان سره چې کوم زموږ جنګونه دا یوازې هندوستان سره نه و ډېره غټه لانجه وه په دې کې موساد ناسو اسرائیل ناسو د هغې ډرون راتله په دې کې د رشیا اسپورټ دغه میزایل وو په دې کې د فرانس رافیل وو او دا ټول پیل شو زموږ مخامخ. بالکل. او نن که تاسو ګورئ نه زه وایم چې په دنیا کې د چاینا ټیکنالوژي چې ده یعنې چاینا زموږ مدد کولو هغه مدد کې نن د چاینا ټیکنالوژي په دنیا ومنو ده. بلکې ستاسو خبره کټ کوم جی د پبلک یو دغه د یو اخبار د ډېر مشهوره هغه وی چې د هندوستان به پاکستان ته تانې ورکولې چې هلته کې سکیورټي ټیک نه ده او موږ چاینا دومره انویسټمنټ وکړو په سی پیک کې او موږ دې نه بیک اپ کېږي نو هغه وی چې د چاینا د دې جنګ د وجې نه د تیارو او د هتیارو دومره پبلیسټي وشوه چې داسې درې سی پیک پکې نور هم شروع کولی شي. دا بالکل ګوره چې نن ما ته تاسو دا ووایئ چې د هغې د IGF 17 چې دی نو هغه دا پیل چې هغه په اربونو روپو کې جوړېږي هغه راوغورځاو او فرانس ته او یورپ ته او دنیا ته دا وښیله چې ستاسو ټیکنالوژي زموږ د ټیکنالوژي په مقابله کې نن د چین واوا شوې ده. او دویمه خبره داسې ده چې مودي خو هندوستان دې صحت ته ورساو که ستاسو خیال وي چې څنګه ګروبچوف روس تباه کړی او که نه داسې نن بالکل مودي هندوستان تباه کړو ولې چې د خو د چین سره مقابله وه نو دی خو د چین نه چې زموږ مقابله ونه کړی شوه نو د چین څخه خبره خو لاړه او بله دا ده چې هلته کوم خلک یعنې د هغې نه جدا کېدل غواړي که نه نو دوی هغه تقویت میلاو شو او نه او هغې ته تقویت میلاو شو دوی ته داسې درد پیدا شو چې دا اوس په اکومه کې دي چې دا د دې نه وځي نو حالات هم هغه د روس هغه د ګورباچوف هغه ماحول ته رسېدلي صحیح چې د دې معیشت هم ګوره د دوی ډېر ښه معیشت و خدای فقار اخته کړه ستارې په زه خبره کوم چې داسې ستارې په ګردش کې دي چې بالکل هغه مطلب چې ټیکوم ولې نه الټه ورځېږي پې یعنې تاسو وګورئ که نه چې دا څه وکړه نو دا ټول په هغې په خپله په مرۍ کې پرېواته
چې زمونږ مختلف پاغي خبره کول او خو موږ د خپل پاکستان کې چې زمونږ کم خلک پر سوشل میډیا وو د فوج خلاف وو نن هغه ټول د فوج خوشاله باندې خوشاله دي او دا غي زنده‌باد وي جی دا چې دا سیاسي اختلاف په خپل ځای چونکه د سیاست کې د فوج کو د فوج خلاف چې دا کم نفرت تل کې پیدا شوی هغه ختم شو یا پیدا کېدو یا دغه تاسو ته پته چې سوشل میډیا په څنګه لګیا و هغه لاړو په خاور کې ملاو شو صحیح نن پاکستاني قوم یو شو صحیح دا غټه خبره ده یعنی هر پولیټیکل پارټي چې هغه هر نظریه او هر سوچ لري چې چون کې د هندستان دغه وشو نو پاغي باندې دیو متفق شو په پارلیمنت کې د پارلیمنت نه بعد نن زمونږ ته ګټه ملاو شو او د ګټې نه بل دا چې د جنگ نه ظاهر خبره زمون قرو ځانه ګور او سلوي کال نه مونږ په جنگ کې زمونږ خو صبح خو تباہ او برباد شو جی مونږ د مودي تم داوي چې تاسو باندې خو یو واټه کو شو مونږ روزانه ټیکسي بالکل نو مونږ د دې د شګردي معنی چې موږ سره نقصان کړی دومره تاسو نه کړی نو موږ د شګردي خلاف په دنیا کې چې فرض کیږي جی کا په هندستان کې کیږي او کا په دنیا په باندې کیږي نو تاسو راځي چې د شګردي خلاف هم یو ځای ودرېږو نو تاسو به باندې ټیکس وو جی نو دغه زید له دوه سوالونه چې کوم دي هغه په یو ځای تقدمه او په دې اساسو کمانډوم دی یو دا چې د دلته کې چې را آن د ریکارډ ټي ټي پی او بي ال ال او دا بي ال ام دا ټایپ څه چې کوم دی هغه سپورټ کوله یو به هغه څومره ډیسکریج شي د دې واقع نه باز چې انډیا خو خپل زخمونه بوس دغه کوي کنه دا سټي با بل دا چې نیویارک ټایمز وایي چې د دې پوره ریجن هغه جغرافیه چې دا د طاقت توازن چې دی هغه چې دی هغه بدل شو بلکې نیویارک ټایمز دا هم راپورټ کړی دی یا سنډے ټایمز دا هم راپورټ کړی دی چې طاقت توازن چې کم دی یا مرکز چې کم دی هغه په اول ځل باندې د امریکای او د یورپ په ځای باندې ساوث ایشیا ته لاړو د دې واقعیتونو یا د جنگ نه بعد دا بالکل دا ګورې چې دا ډول خبرې چې تاسو وکړئ کنه یو خدای دا چې د هغه رادا او هغه موساد دی او چې دا ډول په یو ځای لګیاو بالکل نو د دې ډول حوصله وبېلې نن د هندستان د فوج مورال دومره ډاون نه چې دا غینه خبرې هم نه کیږي پاغي باندې چې دغه سوالونه کوي جرنالست نو دغه سره د واپسې جواب نه وي بالکل نو په دې صورت حال کې با د ټي ټي پی یا د لیبریشن آرمي چې کوم جوړه ده بلوچستان هغه به څه دغه مدد وکړي بلکې اوس هغه له پکا دي چې هغه راشي کینی او خپل معافي غواړي او د خپل ملک سره واپس کینی ورې چې کسا د دوی دا خیالي چې دا چې کم دی مزه کولای اوس نشي نن خو دغه معیشت بالکل دغه ته لاړو بالکل او نن چې تاسو څنګه خبر وکړئ چې په ایشیا کې دویم قوت چې د چین نه ونه هغه هندستان وو بالکل او دا وړه ملکونه چې کم تیر چا بیره د هندستان پاتونو دا ټول وی چې دا خو بس غلامان دي او د چین او داغي یو سیالي روانه او یورپ په هندستان سپورټ کاو امریکا په هندستان سپورټ کاو پس د چین په مقابله کې صحیح نن خو هندستان چې کوم دی نو هغه پاکستان د صحت ته ورساو چې کپړې سړي نو باسي ولغړې ودرې کنه صحیح هغه سره د کار وشو او هغه اوس دغه خلک نن په دنیا کې د چاینا ټیکنالوژي چې په کوم روج کې روانه شو کنه د دې کې د ټولو نه غټه کړه مونږ وکړه زمون سره چینل ډیره زیاته وکړه بلکې تاسو قتل کنه چې ما نن د انډیا میډیا د پروګرام نه مخکې مانیټر کوله نو هغه وایي چې دوه ملکونه چې د زمونږ دشمنان دي پاکستان خو زمونږ دشمن دی ټیک شو د انډیا میډیا وایي خو یو چاینا زمونږ دشمن دی او یو ترکی زمونږ دشمن دی مطلب دا چې زمونږ سره خلک دوه او درې ملکونه هغه ایغ په نیغه باندې ودرېدل خو د سره امریکا مو نه درېده د سره چې د روس مو نه درېده مخامخ اخلاقی تور له سفارتي تور له بالکل دا تاسو په دې صحیح وي چې هغه کې دا ضرورت ونه شو چې هغه کې وګوره د روس کو خپل بیړه غر کړه دا اس 400 چې دی نو دا خو په ډېر پر نیاز ده چې زمونږ داسې دغه د دې راوسته دی ګور دا اس 400 د چین لپاره راوړي زمونږ لپاره خو نه راوړي او هغه تباشو راپېله خو د چین لپاره راوړیو هغه جی اف 17 هغه وګورځاو نو دې کې پاتې شو د مونږ میزایلو چې کوم د هغه ته نقصان رسول او کوم هغه په دې مجبور کړل چې هغه کنه مودي خو سره خبرې نه کولی صحیح نن مودي سلامي شو
اوس د مودي تقریر ما اوریدو چې هغه او ته بوتي ویلي لګیاو نو دا غینه شیخ ته شوی دا چې دا کم تاسو وی چې کم درته کې دا پراکسي زموږ په صوبه کې او په بلوچستان کې کم پراکسي وو نو دا غي د فارغ ډېر غټ سبق شو او زما خیال چې دا غي او صلیب هم دغه څنګه چې څنګه د هندستان د فوج د هندستان د را د موساد او صلیب ویلې داسې د دیو او صلیب هم لاړې ځل اخیری سوال له تاسو همیشه د میډیا سره انټریکشن کړی دی او ما د میډیا پرسن په حیثیت هم د پاکستان میډیا باندې همیشه تنقید کو اوس پم کو مخماته خو د پاکستاني میډیا د انډین میډیا په مقابله کې هغه جنتیانو غونډه ښکاره شو هغه بیا ایس پی آر دغه بار چې د اعتراف هم کړی د ننوم اعلامیه چې کوم جاری شوې چې پاکستاني میډیا ډیر بنیادی کردار پکې ادا کو په د قومي یکجهتۍ کې د پولیټیکل پارټو او بیا د میډیا کردار چې کوم دغه ته په څه نظر باندې ګوري دی په کې ډیر ذمہ دارانه کردار ادا نه کو بالکل ګوره چې په پاکستان کې چې هر څوک ان میډیا او پولیټیکل پارټیانو هم دا چې اظهار وکړو چې د ملک نن مونږ چې دا ګټه کړې ده نو دا هم په دې کړلو بل دا چې زمونږ میډیا او د هندستان په میډیا کې ډېر فرق جی زمونږ میډیا باز حقیقت ویلو په حقیقت په خبره کوله چې هغه چې ارڅ څنګه وا او دا چې په حقیقت وایو چې نن چې کوم کردار دی وادا کو په دې جنگ کې نو زما خیال چې د دې مثال بالکل فوج له تعریف پکار دی د فوج هم موږ له تعریف پکار دی چې فوج خپل قرباني او خپل هغه چې سیویل هغه پوره کړلی او سیاسي پارټیانو او سره سیول حکومت یعنی دا ټول چې متحد شو متفق شو او دې ته دغه شو چې یاره مونږ دا چې کوم معرکه دا به سر تر رسو او دا به پدې کې چې د هر چا صدا سره رسیدو هغه میډیا وا سوشل میډیا وا هغه الکترونیکس میډیا وا هغه پرنٹ میډیا وا هغه سیاسي پارټیانی وي هغه پورا قوم ونن چې په سړکونو داخله کراوته دا خو چاند نه راځي خپل راوته د زنده‌باد او د فوج سره د یکجهتۍ او د مرد د خوشاله ترقی خبره کوي نو دا زموږ د پاره د فخر خبر ده ان شاء الله تاسو ګورئ چې نواز شریف سره ملاو شو نو هغه ماته هغه ټیم کې داوی چې کال یو نیم کال پس په زموږه حالات بدلی نو ګورې زما په نیزمانی وا پرېشپک مېشته کې زموږ حالات بدل شي معاشي بلکې نن چې دی نو سټاک ایکسچینج کوم دی هغه بلندترین دغه ته تللی لیول ته تللی بالکل ډېره مننه زید خان لاله ډېره مننه خوشحاله راته اوسئ ګرانو اورېدونکو کتونکو دا سېنیټر زید خان صاحب رښتیا خبره دا ده چې هغه د ګپ په انداز کې چې سره خبره کوي که نه نو دا پاکستانیانو له د مودي او د بي جے پي شکریه ادا کول پکار دي باوجود د دې چې موږ زمونږ افسرانو زمونږ ځوانانو زمونږ عامو خلکو زمونږ ماشومانو پکې قرباني ورکړې ده خو هغه چې کوم انډر اسټیمیټ کړی او په کومه طریقه باندې د سو کالډ معیشت د بنګلادیش غوندې یو بیانیه جوړه شوې وه کو دوی حمله نه وی کړی په پاکستان باندې نو کېدای شي چې د پاکستان چې نن دا کوم یو سټرکچر جوړ شوی دی چې هغه خبره زه په خپله باندې نه کوم ما د څومره ادارو نومونه چې واخیستل تاسو یقین وکړئ د 10 تاریخ نه واله تر دې وخته پورې د بي بي سي تقریبا 15 سټوریانې چې کوم دي هغه ډسپلی شوي دي پوسټ شوي دي 15 سټوریانې او په هغې کې تقریبا 80% کې چې دي په هغې کې د پاکستان د بالادستۍ او د پاکستان د کامیاب سفارتکارۍ او د پاکستان د ښه دفاعي حکمت عملۍ چې دی د هغې پوینټس دي دغه رنګې CNN چې کوم دی هغه لایو تقریبا په ډیلی بیسس باندې د 3 نه د 4 غنټو پورې دغه ټرانسمیشن وي CNN د دنیا ټول نه غټه ټلویزیون چینل دی او د امریکې دی دغه رنګې نیویارک ټایمز چې د دنیا ټول نه غټ اخبار دی هغه خو جنرال عاصم منیر چې دی په هغه باندې سپیشل آرټیکل دغه کړی لیکلی واشنګټن پوسټ پې لیکلی خلیج ټایمز پې لیکلی سنډے ټایمز چې دی هغې پې لیکلی دی فارن پالیسي میګزین چې کوم دی هغې پې لیکلی نو دا رښتیا خبره دا ده هغه د ګپ انداز کې چې موږ خبره کوو چې مودي چې دی هغه ته هم دا کریډټ ځي چې نه صرف دا چې د پاکستان د یو نوي کردار تعین یې وکړو بلکې د پاکستان کې چې کوم سیاسي انتشار او کوم اقتصادي مسایلو د هغې په خاتمه کې یو بنیادي کردار چې هغه هم ادا کړو ما په خیال باندې یو کال را روان دی موږ غصه شو پکې ځکه د دیو هم حق دی که نه چې دیو څه وایي ښه
بیا وکړئ کال چې دی وکړئ 2-3 کال زه خلو ښه دا دی راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ووایئ چې څوک خبرې کوي او بس شارټ کټ راته ووایئ چې تاثرات زه خبرې کوم مستقیم ګلزار پایان نه ښه ستړی تاسو ډېرې زبردست او ښایسته خبرې کوئ. جی خو مونږ زه خو یو جټ سړی مونږ به ده ووایو که نه جی چې مونږ سره به د الله پاک امدادو بالکل یعنې په اصل ټوله دنیا وایي چې دا هندوستان خو ډېر غرور کولو که نه نو ډېر طاقتور ملک ګڼلی کېدو که نه لکه غرور په ځای چې دا مونږ له سره که که نه سره له الله پاک راکړه په یو جنګ کې وي اصحابانو ویل چې مونږ به لاسونه نه به رسېدلي چې د یهود نه به سر پرېوتی او د ملیکو امداد و که نه نو بس زه خو همدا یم چې مونږ سره د الله پاک امداد و نه زمونږ څه توره شته او نه څه خو دا خو نه بالکل جټ جاهل نه ډېر ښه په دې خبر باندې پوهېږي. دا یو غنټه مخکې آی اس پی آر چې دی د فوج چې کوم ترجمانه اداره ده نو په هغې کې هم دغې طرف ته اشاره کړې ده چې د خدای پاک په موږ باندې خاص رحم و. خو دا راته ووایه تاسو له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ زه خو پوټوال پایان نه ګلزمان خبرې کوم. اوکې ګلزمان صاحب په دې پېښور کې او په دې پښتونخوا کې بعضې خلک چې کوم دي هغه د پاکستان په دغه ګټه باندې چې دی هغې باندې خفه دي چې په دې څه چل شوی ده څه تندر پرې وګورئ. بالکل زه اورم داسې مې په دې خپل غوږونو په دې خپلو سترګو لیدو چې انډیو ګټلو نو زبردست به وي په دې خو په مونږ خو ښه نه لګي دا خبرې خو څوک ځای په ځای به انتشار جوړ شي زه ماتم د کوي نه ماتم د کوي ځان خپه ښه دي ډېره مننه ډېره خپه ښه دي به شکر یم ځکه خپه ښه دي خدای خپه کړو خدای خپه کړو مهرباني جي خدای خپه کړه غم مې مه کوه خپل نیت ووالي خوشحاله اوسې ګوره 2-3 کال چې دغه نور هم دغه کېږي خو د هغې نه مخکې د عمر مسعود صاحب چې دی ډېر غټ جرنالسټ په انټرنیشنل افیرز باندې ډېر زیات پوهېږي او ټرای کوو چې د هغې نه مختصر غوندې د هغې پوینټ اف ویو ولو خاص کر په دغه حواله باندې چې نه د پاکستان د یو نوي علاقایي بین الاقوامي کردار چې دی هغه تعین کېږي. ستاسو کال را روان دي اول نه مېلمه چې دی عمر مسعود صاحب هغه په کال باندې ولو میلاو شو د هغې کال. हाँ آپ یہ شارٹلی یہ بتائیں کہ ایک نئی نیریٹو جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے اور وہ انٹرنیشنل میڈیا کا اٹھایا ہوا ہے اور آپ نے پھر دیکھا بھی کہ کس طریقے سے 3 دن پہ در پہ صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کا نام لیا ہے اور ایک بار پھر سالی کی کوشش کی ہے. تو جو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ہے تو خلاصہ تو یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کے ایک نئے کردار کا تعین کیا جا رہا ہے. تو پلیز آپ ہمارے ساتھ اپنی ایکسپرٹ اوپینین کو شیئر کریں. کی بات بالکل درست ہے. یہ جو موجودہ پاک بھارت تنازع ہوا ہے اس کے بعد خطے میں طاقت کا توازن چینج ہو گیا جی. اور صرف یہ کہ ساؤتھ ایشیا بدل گیا ہے یہ مناسب نہیں کہنا. ایشیا بدل گیا ہے بلکہ اس کے جو اثرات ہیں ساری دنیا پہ پڑیں گے. ہم ایک دفعہ مدت سے سنا کرتے تھے کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور جو اس کی فوج کے حوالے سے اس کو بے انتہا برتری حاصل ہے عددی طور پر یعنی اس کے پاس نمبر آف پلین نمبر آف سولجر نمبر آف اکوپمنٹ ہم سے بہت زیادہ ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان نے اس دفعہ بھارت کو ایک سبق سکھایا اس سے صرف پاکستان کو سکون نہیں ملے گا اس سے باقی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جیسے افغانستان میں بھارت کی دراندازی ہو رہی ہے جیسے ایران میں کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں جیسے نیپال کے ساتھ تعلقات خراب ہیں چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ سے خراب ہیں. تو وہ بھارت اپنی طاقت کے زوم میں ہمیشہ سے یہ کر رہا تھا کہ وہ جہاں چاہے دراندازی کرے جہاں چاہے دہشت گردی کرے. ہمارے پاس تو واضح ثبوت ہے کہ بلوچستان میں BLA کی صورت میں بھارت وہاں پر دہشت گردی کر رہا تھا جی. لیکن اس کا توڑ کوئی نہیں مل رہا تھا کسی کو. اب یہ واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے دلیر افواج نے جس جواں مردی کے ساتھ بھارتی افواج کو ناکو چنے چبوائے 5 طیارے ان کے گرا دیے ایک دن میں $1 ارب کا. ایک دن تو خیر بہت بڑی بات ہے چند لمحوں میں ان کا $1 ارب کا نقصان کیا. تو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اکوپمنٹ اچھا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دفاعی صلاحیت اچھی نہیں ہے لیکن it is not the gun, it is the man behind the gun. پاکستانی پائلٹوں نے پاکستانی فوج نے جس دلیری سے پامردی سے بھارت کے استبداد کا مقابلہ کیا ہے وہ میرے خیال میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا اور اس سے خطے میں سکون آئے گا. طاقت کا توازن جو ہے
वो अब पाकिस्तान के पलड़े की जानिब उसका वजन ज्यादा हो गया है। वरना दुनिया तो ये समझती थी कि भारत एक ऐसी माफौकुल फितरत कुव्वत है कि जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, उसने अपना इमेज ही ऐसा बनाया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने भारत का गरूर पाश पाश कर दिया और अब दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, अस्करी सलाहियत का डंका बजेगा, बल्कि उसके अलावा भी कुछ बातें होंगी। पहली बात यह है कि पाकिस्तान फौज ने और हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने हर वक्त दहशतगर्दी की मजम्मत की है। पहलगाम एक दहशतगर्दी का वाकया था, वो चाहे मोदी ने रचाया हो, उनकी हुकूमत ने रचाया हो, लेकिन पाकिस्तान ने उस तरह के वाकयात की मजम्मत की है। दूसरा, इस सब के बावजूद के हमारे ऊपर एक बड़ी जंग के खतरात मंडला रहे थे, उसके बावजूद पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और किसी एक भी सिविलियन आबादी को, किसी एक भी सिविलियन शख्स को टारगेट नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल में अब इससे काफ़ी अरसे तक भारत को अपने जख्म चाटने का मौका मिलेगा और वो दूसरे मुल्कों में अपनी दरअंदाजी को बंद करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसके दिल में खौफ ज़रूर होगा कि पाकिस्तानी फ़ौज उसके साथ क्या सलूक कर सकते हैं। ज़बरदस्त। बिल्कुल عمر محسوس صاحب د اسلام آباد نه بعد خلک دومره ټو د پوینټ خبرې کوي چې هغه کې بیا د سوال کولو ضرورت چې کوم دی هغه سپیس پکې سړي ته نه میلاوي. کال ستاسو را روان دي خو ټایم چې دی هغه ختمېدو والا دی او رښتیا خبره دا ده چې یو 4-5 ورځې خو په پېښور کې هم ډېرې بدې تېرې شوي دي او هغه لږ وضاحت تاسو ته پېښ کړم چې کوم ډرونز چې انډیا د اسرائیل نه راغوښتي وو هغه انتهایي جدید ترین وو او هغې نه صرف دا چې د پاکستان چې هغه علاقې چې د هغې سرحدونه د انډیا سره لګېدلي وو هغې ته راننوتي وو، بلکې داسې اطلاعات هم بیا د هغې چې تصدیق هم وشو چې په پېښور ته هم په 2 یا 3 یا 4 مختلف موقعو باندې ډرونز راغلي وو او بعضې مقامات چې کوم دي هغه یې په نښه کوله. خو دا چې د 35,000 نه والی تقریبا 40,000 پورې فوټه پورې چې دا اوچت دغه کېږي سټیل ډرونز چې ورته وایي. خو چې دا به کله بیا لاندې راغله نو زمونږ متعلقه چې کومه ادارې دي هغې به دا په نښه کول د 3-4 د راغورځولو چې د اطلاع ده. بیا به د خلکو چې دا سوال به کې هم راوچته و چې کله هغې سیز پایر کړی دی نو بېګا ولې داسې کېدل یا تېره شپه ولې داسې کېدل. نو بیا چې ما لږ ډېر د هغې د ماهرینو تپوس کو هغې دا خبره وکړه چې د ده بیټري دومره طاقتوره وه چې دا یې د سیز پایر نه مخکې رالیږلي او هغه ټارګېټس چې کله دوی ته کلیر کېدل نه او یا د چې کوم هغه د کنټرول اینډ کمانډ سیستم دی هغه چې بیا مینیج کېدو به نو دی د هغه ټایمه پورې به په دې فضا کې چې کوم دی بیا واپس نشي راوختی ده ته یې هغه ټارګېټ ورکړی دی بیا په هغې کې یا غورځېږي یا راغورځېدلی کېږي. نو نه خو داسې هېڅ قسم له داسې واقعه یا خبره چې د هغه مخې ته نه ده راغلې. خو زموږ خلکو بیا په ډېر مزیدار انداز کې چې د هغو داسې مزې به پکې اخیستی که نه، حالانکې دلته کې 2-3 د بلیک آوټ هم شو، 2-3 ځله چې دی په مختلفو علاقو کې خاص کر د کینټ ایریا یونیورسټي روډ په ایریا باندې رینګ روډ باندې غورځېدلي ومو او خلک چې د پریشان ومو. خو بیا هم په پېښور کې موږ څه قسم د سرګرمي چې د هغه معطل کېدو ته موږ پرې نښه د موږ ونه لیده. بیا هم کوشش پکار دی، شکر ادا کول پکار دي چې د یو داسې جنګ چې په هغې کې 3-4 طاقتورترین ملکونه د پراکسیس په شکل کې د انډیا شاته ولاړو چې اسرائیل پکې سرپرست دی، د دغه ډرون خبر ما په هغه پس منظر کې وکړه. خو پاکستان د خپل دفاعي حکمت عملي او صلاحیت په بنیاد باندې نه صرف دا چې د دغه جنګ د خپل حق کې د ختمېدو چې کوم دی یو اعزاز حاصل کو، بلکې په اول ځل باندې چې کله نن چې دی هم د ډي جي موز چې ورته وایي د انډیا او د پاکستان د هغې په منځ کې نیمه ګنټه چې د اولنۍ باضابطه رابطه شوې ده او سبا د دې خبرې ډېر زیات امکان دی چې امریکې چې د کوم سالیسي پیکیج یا سالیسي
مومنټ چې دی د هغې اعلان کړی دی، په هغې کې به څه پیشرفت هم کوي. یو څو ګنټې مخکې یو ځل بیا صدر ټرمپ چې دی په وایټ هاوس کې دا خبره وکړه چې هغه به د پاکستان او د هندوستان سره خبره کوي، او دا وایي چې مونږ په لکونو خلک چې کوم دي هغه د خپل سالسۍ یا د مداخلت یا د خپل درخواست په شکل کې چې دا چې مونږ سیزفایر کې بنیادي کردار ادا کړو هغه مو د هلاکتونو نه بچ کړل. خو اوس زمونږ د سیاسي قیادت امتحان دی چې فوجونو چې وو هغې خو هغه حملې پس پم کړې، انډیا ته نقصان هم ورسو، انډیا په ډېر بیک فوټ باندې هم لاړه. اوس چې کله سفارتي معاملات شروع کیږي، سفارتي مذاکرات شروع کیږي، نو په هغه کې د سنتاس معاهدې او د کشمیر د معاهدې سمیت یا د پراکسیس د انډیا چې په پاکستان کې دننه کوم مداخلت کوي یا کوم دهشتګردي کوي، د دې سمیت نور معاملات چې کوم دي د هغې واګې چې کوم دي یا د هغې د مستقبل فیصله چې کوم ده هغه زموږ په سیاسي حکومت باندې او قیدونو باندې منحصره ده. امید لرو چې د دغه دفاعي جنگ نه بعد سفارتي جنگ چې د هغه په پاکستان د دلایلو په بنیاد باندې د واقعیاتو او د ثبوتونو په بنیاد باندې وګټي. الله مو ټول ژوندي ساته، خوشحاله اوسئ. ماته او عبدالحکیم نور حکیم نورزی صاحب چې دی دا نوم هم ډېر ګران دی، د هغه اپریشن غوندې موږ ته او ټول ټیم ته اجازت راکوي. د الله په امان.